سلامونه. دا وخت تسنیم حیدر په پاکستان کې په سوشل میډیا باندې ټرند کوي. تسنیم حیدر صحیح وي، رښتیا وي او که دروغ وي حقیقت څومره دی او زما خپل نقطه نظر پې څه دی. ارشد شریف چې تېره میاشت قتل شوی دی بدقسمتۍ نه په کینیا کې، ډېر دردناک او افسوسناکه واقعه وه. هر انسان چې خدای مکه ژوند بیلي بیا بالخصوص قتل کیږي یا مقتول کیږي نو هغه خو بیا ډېره زیاته دردناکه وي. پکار ده چې دغه مجرمان ونیولی شي او هغه ته انصاف میلاو شي او د هغه خاندان ته انصاف میلاو شي. اوس راځم تسنیم حیدر ته. تسنیم حیدر څومره صحیح وي او څومره دروغ وي، لږ زه یې څومره بای کومه حقایق څه دي او هسې ریشنل اپروچ څه وي، بنده لږ کریټیکل شي. نو یو خو دا چې تسنیم حیدر 2004 په یو واقعه کې په خپله مفرور دی، په داسې یو واقعه کې چې په هغې کې 19 کسان قتل شوي ګجرات کې یا پنجاب کې. بله دا چې اروايي دغه ټلویزیون دغه ټلیوایزډ پریس کانفرنس په پاکستان کې خو نشر کړی دی، خو په خپل لندن کم سبسیډري ده یا د دې سسټر ارګنایزیشن دی یا ټي وي دی، نوم یې وله اوس بدل کړی دی، په هغې نه دی چلولی. ځکه یې اروايي مخکې دغلته 3-4 ځل دروغ 3-4 ځل نه بلکې 10 ځل دروغ خبرونه خپاره کړي او بیا په کوټ کې ورباندې کیسونه شوي او بیللي وو، ډیفمیشن یا جرمانه دغه ته کې عزت کیسونه یې بیللي وو. نو یو پکې دا هم نقطه یاد ساتئ چې اروايي دغه پریس کانفرنس په لندن کې نه دی براډکاسټ کړی. تسنیم حیدر الیګیشنز لګولي دي خو تر اوسه پورې پولیس ته نه دی تللی چې ایویډنسز وروړي. بیا تسنیم حیدر لندن بیسټ پاکستانی دی، نو پاکستان کې خو هغه پاکستانیان چې ځي راځي آن اینډ آف یې هلته پاتې کېږي. نواز شریف غوندې کسرداري، زلفي بخاري، بل د هغې سره الیک سلیک کم ګران نه وي، ځکه چې هلته سلیکټیو خلک وي. یعنې په لندن کې اوس خدای وکړه زه یم نو زه هلته لږ په اسانۍ سره نواز شریف، عمران خان، زرداري یا چا سره میلاوېدی شم. نو دا هم سبسټنشل ایویډنس نه کریټ کوي. بله خبره دا ده چې خدای مکه که نواز شریف داسې کړي، پکار ده چې کړي دا د انویسټیګیټ شي او د جرم سزا دې ورته میلاو شي او سنګینه سزا دې ورته میلاو شي. خو زه ان پرسن دا ځکه نه بای کومه یا زما مزغو ته نه پرېوځي دا خبره چې دومره لوی ډیګنیټري په دومره بونډه طریقه باندې، یعنې یو لوی کس ډیګنیټري په دې چې فلحال یو الزام دی او هغه 3 ټایم پرایم منسټر دی، نو هغه په خپله باندې د یو کس سره ډیل کوي چې خدای مکه ته عمران خان صاحب یا ارشد شریف قتل کا. یعنی که چېرته امکان لري، که چېرته داسې یو تاثر پیدا کېږي هم واقعي که شاته پکې خدای مکه حقیقت وي او خدای دې وکړي چې حقیقت پکې ورښکاره شي، نو بیا خو سزا دې ورته وشي. نو بیا پکار وه چې یعنې ان پرسن ډېره زیاته ګرانه ده. هېڅوک هم چې هغه دومره د لوی کیلیبر وي، لوی کیلیبر زما مطلب دا چې 3 پیرې پرایم منسټر پاتې شوي، هغه به څنګه د یو قاتل سره په خپله باندې ماینر او مینیو څیزونه دغه طی کوي چې دا وکړه وسله پیدا کړه ویې وله هلته لاړ شه او دلته لاړ شه. یعنې دا د فرنټ مین په طور هم کولی شي یا دا بیهایند د سین په داسې خلکو باندې کولی شي خدای مکه که څوک کول غواړي چې هغه یعنې 3 ټایمز پرایم منسټر دپاره I can't buy it. لکه سمپل I can't believe it. چې نو دا ډرامه ماته لږه داسې سنسیشن او یا ډایورژن خورولو دپاره ښکاري او دې کې د اروايي کردار چې کوم دی نو هغه پکې هم یو انډیکیټ کوي. زه څه ورډکټ نه دی، زما فیصله نه دی، یا زه حتمي رای نه قایموم، خو د اروايي دغه لږ غوندې ټیل چې کوم دی چې هلته یې نه دی نشر کړی نو ښکاري داسې چې دی کنوینس نه دي، ځکه یو ځل بیا دی ته خدای مکه هلته ډیفمیشن کې لویه جرمانه کېدی شي. نو دا خبرې دي او پکار ده چې د لندن پولیس ته لاړ شي. واقعي که څوک هم پکې شریک وي، بیا نواز شریف نه چې جو بایډن وي، دغه جرم، دغه ظلم، دغه زیاتۍ، دغه قتل، د دې قاتل انجام ته رسېدل به د ټولو په خیر. یعنې یو انسان چې هغه وژلی شوی دی پکار ده چې دغه قاتل او په لندن کې بیا د انصاف ویلی کېږي چې هلته بیا لکه ډېر زر سپیډي او انویسټیګیشن او ایویډنسز کلیکشن او دغه ټول ټرایل بیا ډېر زر کېږي او زیات امکان دی چې ورته سزا وشي. نو صاحب دغه تسنیم حیدر دی فوري طور لاړ شي لندن پولیس ته د ایویډنسز ورکړي. پاتې شو د میلاوېدو، یعنې زلفي بخاري سره میلاو شوی، نواز شریف سره تصویر دی، بل سره تصویر دی، بل سره اټ هیپنس. دا په پاکستان کې منیج کېږي تصویران او ملاقاتونه، او لندن کې خو بیا نسبتا د خلکو دپاره ډېر اساني، ځکه چې دغه خلک هلته بیا دومره ویزي نه وي، سیاستدانان فارغ ناست وي یا ډېره ګڼه ورته نه یا ډېر ورک لوډ ورباندې نه وي، نو خلک میلاوېدی شي چې ټولو سره ډېر اسانۍ سره کمفرټبل.
سو دا لنډه غوندې تبصره وه زما د تسنیم حیدر حوالې سره خپل یو تاثر و چې ما غوښته در سره یې شریک کړم. د وخت راکولو د اورېدو